عزتمنو یو پلار ظالم را پاسېدلی دی، خپله خواږه لور یې بېدردۍ سره قتل کړې. راځئ مینهواله چې دې لور یې کومه داسې غټه ګناه کړې وه چې پلار مجبوره شو او خپله لور یې قتل کړه. مینهواله زموږ څخه دا ویډیو تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي کوم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه وي چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو سره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو وروسته اوس دغه شانته ډېر ظلمونه کېږي چې نن څنګه جهانګیري په خیر آباد کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې پلار محمد شویب چې دی نو خپله خواږه فاطمه بیبي ډېره زیاته سخته بېدردۍ سره ده کې دپاره قتل کړې وه. عزتمنو چې د فاطمې د نن نه یو کال مخکې واده تیار کوم یو خلک سره د فاطمې واده کېدلو، نو هغه خلک د فاطمې نه خوښ، نو د فاطمې بل خلک خوښ وو چې د واده تیار شولو. د واده کولو نه مخکې عزتمنو فاطمه خپل اشنا سره د کور نه ووتله او وتښتېدله. نو پلار ورپسې درې میاشتې دغه شانتې سرور دغه شانتې ورپسې ګرځېدلو او دغه به یې ویلې چې یا الله لور مې پیدا کړي، چې پیدا شو په هغه قضیې کې به یې وچنم، ژوندی به یې کور ته نه راوړم. د دغې دپاره چې یعنې دې لور د ما نه په زما حیات یې ونه کتل، زما عزت ته یې ونه کتل او خپله مینه یې واخیستله. عزتمنو چې اخر دغه جینۍ چې دی فاطمې یو کال بعد چې زوی پیدا شوی، یو کال بعد خپل کور ته ټلیفون وکړو او پلار سره خبرې وکړې، ورته ویې چې داجي زما خوی کې یو زوی هم شوی دی. نو پلار ورته وویل چې صحیح ده، مبارک دی شه، راځه دا خو ستا خپل کور دی، ته راتللی شې کوم ځای کې، راځه لورې تا پسې خو یعنې زما یعنې زړه وچاودلو. نو لورې په دغه چل باندې خپل کور ته راوسته چې کور ته څنګه دننه شه، پلار ظالم یې ونیوله، ویې وهله، ویې ټکوله عزتمنو او مړه یې کړله. مینهوال زموږ د سره تر نن زه خبر د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو سره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در